بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما يظهر التفاوت بينهما عند المقابلة، ولهذا لو قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي يقع الطلاق رجعيا، لأن هذا نص في الطلاق ظاهر في البينونة فيترجح العمل بالنص. وكذلك قوله عليه السلام لأهل عرينة اشربوا من أبوالها وألبانها نص في بيان سبب الشفاء وظاهر في إجازة شرب البول. وليس برون ویلیو دا وم فصل لکتاب نشرو دے وم او په دې فصل کې تقسیم ثالث شروع دی چې په اعتبار د ظهور او خفا سره دی او د دې لاندې ټول اته اقسام دي، څلور د ظهور دی او څلور د خفا دي. او ظهور کوم څلور اقسام دي، ظاهر، نص، مفسر، محکم. هغه منځ کې موږ وجه حصر ویلی و او دا غینم د دوو تعریف کړي وو، دا غي حکم هم بیان کړي وو. موږ ظاهر چاته ویل کیږي چې د نفس صيغه نه دا غي مراد ظاهر وي، او نص چاته ویل کیږي چې دا غي ظهور چې دا په ظاهر باندې زید شي، ولی ځکه کلام دا غیر لپاره چلول شوی. ظاهر کې دا شرط نه دی چې کلام مل چلول شوی. به مثالونه بیان شول او حکم بیان شوی. حکم ولا د کتاب ولا دا بیان کړی چې ظاهر او نص دواړه واجب العمل دي، علم قطعی فائدہ نه ور کوي، صرف واجب العمل دي. ومنګ ویل دا راي ټیک نه ده، صحیح راي دا چې ظاهر او نص که ظاهر او نص خاص وي او عام وي دا بر علم قطعی فائدہ ور کوي، واجب العمل به هم وي او د علم قطعی فائدہ به هم ور کوي. ورسېدلې به وانما يظهر التفاوت. نلته به ګڼ مثالونه بیان کړیو که تاسو سوچ وی چې دا ظاهر دی او دې کې نص دا ظاهر دی او نص دی. وس مسله دار دي زمنګ د فصل دریم باسته تقریبا دا یعنی تعریفونه هم شویو، احکام هم بیان شویو، او ځل ته تفاوت بیانای. څه مطلب چې کله د ظاهر او د نص مقابله راشي چاته به ترجیح ملاويږي، ظاهر هم دی او نص هم دی. حیات ساتي ظاهر او د نص چې کوم مقابله او تعارض دیګه، دا تعارض صورتن تعارض دی، حقیقتا نه دی. لکه تعارض به ان شاء الله تاسو په سنت کی وی تعارض زبر شرط دار شرط چې بلکې رکن ولدار شرط نه، رکن ولدار چې مساوات به بدلایل کی، دواړه دلیلونه به په مرتبه کې برابر وي. او دلته خو نص په مرتبه کې اوچت دی ظاهر نه، چې کله د نص مرتبه ظاهر نه اوچت شو د دې مېز کې تعارض حقيقي نه دی، بلکې دلته تعارض او مقابله چې دا سوري ده. تعارض او مقابله سوري چاته ویل کی عین فی احدهما ما يثبت الاخر. اشکی لیکلی چې یو شی نه فقې او بل ثابتې، یو چې کوم شی نه فقې بلغه څه کوي ثابتې، نه دی ویل کیږي تعارض سوري. لنډه دا خلاصه ونیسه چې کله د ظاهر او د نص په منځ کې تعارض سوري راشي ترجیح بشاته ملاويږي، نص ته ملاويږي. غیر بار اول مثال بیان کړی تاسو ته لګو غوري دا الګ زی پوری. وانما يظهر التفاوت، یقینا ظاهری کی تفاوت بینهما د دوړو ترمنځ عند المقابله، د مقابله په وخت کې مقابلین معارضه مراد ده، معارضین معارضه سوری مراد ده. ولهذا لو قال لها طلقي نفسك، مولس الاکبر وګوري یو سړي خپل خزي ته ویل طلقي نفسك، تا تخپل ځان ته طلاق ورکا، تفویض الطلاق دی ته ویل کیږي. طلاق خزي ته وسپارلو چې ته ویل ځان له طلاق ورکات، صریح لفظ دی طلقي نفسك. خزي ویل جواب کې ورته ابنت نفسي دغه کنه ما ځان باین کو، یعنی ځان له طلاق باین ورکو. نو سره وته وی صریح لفظ ذکر کړي او طلقي نفسك، یعنی طلاق رجی ځان له ورکا، او دا خزه څه وی ابنت نفسي. نو دلته مولوی صاحب دا ابنت نفسي د خزي دا کلام چره دا ظاهر ده په طلاق باین کې، په طلاق باین کې سره ظاهر، او نص په طلاق رجی کې. خزي کلام چې ابنت نفسي ځان می باین کو دا ظاهر ده بچا کې
طلاق باین کې او نس ته دا توجم غړ وړ شو او نس ته اصل کې بچا کې نس ته په طلاق رجی کې ظاهر څنګه طلاق باین کې ځکه چې ابن ته ظاهر معنی دار چې بزان می باین کو نو دغه ظاهر معنی ده انت باینون پشان او نس ولې په طلاق رجی کې لري سب توجه کوي ځکه چې جواب چی دا د سوال موافق وي جواب د بار شرط دار د سوال صحیح موافق وي نو سوال دلته شوی چې طلقي نفسك د طلاق رجی تفویض کړي دی ځان له طلاق رجی ورکا نو ابن تو شرازی نه به مراد یعنی کلام جواب د خزي چې دی د موافق د کلام د سړی دی او کلام د سړی چې چلولې شوی هغه رجی کی چلولې شوی صریح الفاظ دي لہذا کلام د خزي هم پس چار بار چلولې شوی رجی د بارا نو دا اوس طلاق رجی کی صریح دغه دا نست او باین کی ظاهر دی چاله به ترجیح ورکو نسل طلاق رجی به واقع کی مسله پوه شولې خزي دی ویل ځان له طلاق ورکړي غي ویل ما ځان باین کو بده طلاق رجی واقع کی ولی دلته طلاق رجی کی نست او په طلاق باین کی ظاهر دی او طلاق رجی ته نست ترجیح ملاویږي وانما يظهر التفاوت او قرن د اصل کې ته دا توجه زکه ګډوډ کیږي کنه دا نه چې څوک رال منګ نه لاس وران کوي نه ورانیږي په دې سبق په دوران کې قسم په خوړل کې دا راځي چې لکه ټکی مون خدا پوهه نه شو هیڅ زما توجه را نشي خې بار بارو هم نه بیرسي لازم چې وی لکه غسل یوانه ورېدلو دی وجنه مې بدی روان سبق کې یو ټکی به بل څه خلیل راځي کې خیر دی توجه را نشي به لکه پټیم نه رسوي وانما يظهر التفاوت یقینا ظاهری کی تفاوت بینهما د نص او د ظاهر ترمنځ عند المقابله د مقابله په وخت کې ولهذا دغه وجه دا چې کله تفاوت راغلی لو قال لها عند التفاوت بینهما د وجنا یو سری خزی ته ویل طلقی نفسك نفس طلاق ورکا طلقی نفسك فقالت خزی ویل ابنت نفسي ځان مباین کو یقو الطلاق رجيا دې په طلاق رجی واقع کیږي ولئن هذا نص في الطلاق دا قول سری دا قول خزی چې ما ځان باین کو دا په طلاق کې نص ته نص خو ظاهر فی البینونه بینونت کې ظاهر ده دا ظاهر معنی ده غلا نو فیترجح العمل راجح به عمل بالنص بنص معنی وكذلك قوله عليه السلام لاهل ورینه اشربوا من ابوالها والبانها وليس ورینه شد ورینه دا تصغیر د ارنه دي ورینه د مدینه په خوا کې په اطرافو کې اوځي ده په قرب مدینه کې دي دې څخه خلکو مسلمانان شي ورال چې کله مدینه ته راځن نشول مدینه اطرافو کې ودا هغه په سیرانه لا ابو هوا او دغه شنوبه وغیرہ په سیرانه لې هم خونه زل شول بیماران شول لنډه ده نبی علیہ السلام او ته ویل وزیرال شبار د صدقې او خان یوځي کې او دا التبه تړل شول التبه سرول شول ول دال تبوزي التبه راغي او ته ویل دي کسانو ته ول داغو پي مسکي او داغه بول داغي امتیازي مسکي دي زناور صدقې او خانو تاسو بروغ شي دی ول تلال په یو امتیازي ول وسکلي روغ شول چې روغ شول بس بیا کوم چرواه ور سره اڅوکیدار دغه وخان وغيرها هغه مړ کړو او خان یو تختول نبی له سان د پته ولګي د صحابه په ور پسې کړه بس راګي ریکړه او راي وسلو به لاسونه مولا کټل د سترګي خب په بدرنګ معنی مړ کړل انور ته سملول ادي دا قصه دی ته نبی له سم مقصد به خبره کړي مولوی نبی له سم دی ته ویل اشربوا من البانها ابوالها والبانها تاسو دا غو بولم مسکه او تاسو دا غي پي مسکه خبره پیږي کنه دا حدیث چې دا نس ده نس دا په شفا کې نس ده تاسو به شفا ملاو شي دا کلام دې لپاره راوړی دی خودل ته معلومیږي ظاهرا ته چې نبی اسلام وی بوله مسکه او پي مسکه چې دا بول او پي سکل بجایز وي نو خانو ظاهرا ته معلومیږي کنه اگر که کلام د دې لپاره نه دی راوړل شوی چې بول سکل جایز دي او پي سکل جایز دي دا مقصد د کلام نه دی خو ظاهرا ته معلومیږي ولې ویری په یو بل حدیث دلته نبی اسلام استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه
تاسو د بول نه ځان وساتئ عام طور عذاب قبر د بول د وجې نه ادا نبی له سم یو ورځ روانه و دیره کې مقبره کې وکتل په مړی باندې عذاب او ته معلومه شوله اسمانه ناس تو قچر باندې هغه ټوپونه ووال به ته پوسټ وکړ زنانه ولادت څه ګناه کوله هغه ویل چې د دې بول نه به ځان نه ساتلو نبی له سم د حدیث ویل استنزه من البول ځان د بول نه بچ کئ ځکه عام طور عذاب قبر د دې د وجې نه نو څوګری دلته دا دویم حدیث شری د بول نه ځان بچ کئ دا نس په دې خبره کې چې بول نه ځان بچ کول لازم دي دا او بول ګنده شی دی سکله خلاصه کې ګنده شی دی ونر سې خبر مان حالت ظاهر او چې بول سکل جایز دي او دلته لفظ عام دی هر قسم بول ته شامل دی چې تاسو ځان د بول نه بچ کئ نو ظاهر دا وایي چې بول سکل جایز دي نس دا وایي چې حرام دي چاله به ترجیح ورکو نسل به ترجیح ورکو علم دې کنه وګوره د لکشن وكذلك امدغشن قوله عليه السلام قول النبي عليه السلام لاهل ورينتا سيوتو اشربوا من ابوالها تاسوس کی داغو بول والبانها پیداغي ونص في بيان سبب الشفاء دا نص په بیان د سبب د شفا کی اصل کی شفا سبب د شبار پاره دا کلام راوړی دی وظاهر دی فی اجازه شرب البول اجازت د سکلو د بول کی وقوله عليه السلام استنزوا من البول ځان د بول نه بچ کی فإن عامه عذاب القبر منه لکه عام طور عذاب قبر هم د دې بول د وجنی نص دا نص فی وجوب الاحتراز عن البول دا نص په وجوب د احتراز کی چلکه ځان بچ کول دا واجب دی د بول نه پدې کې نص دی نو فیترجح النص نص به ترجیح ملاویږي راجح کیږي بنص علی الظاهر فظاهر معنی نتیجه به دا روزی فلا يحل شرب البول حلال بنوي سکل البول د بول اصلا بالکل دا همري سه زمن چې کوم مقصد هم په حل کو کنه باقی پاد شولا د وخانو یعنی ماکول اللحم زناورو کوم زناور غوخه چې خړل کیږي دا غو بول پاک دي کنه دي ودی کې اختلاف دی امام محمد سے وی بول پاک دی بل جایز دی کوم زناور چې ماکول اللحم دا غو بول پاک دی نبی سره ګندګيږي او نه د چا سره ولګي معنی د مون جوړيږي مرڅ سره کیږي امام ابو یوسف رحمه الله وی چې د دوا په نیت سره اسکلم شي خو دوا نیت نه غیر نشي دوا بنیت مطلب سله بیمار دی او چاوته وی شاله کړی دی وخانو بول وس کله بدل ته چرال بس صحیح اسکلې شي جایز یې مکو الله هم زناور بول او کني به ټیک نه دی امام سے وی مطلقاً من دی کا بول اګنده دی مکو الله هم او غیر مکو الله هم عظیم مخکی وقوله علیه السلام ما سقطه السماء ففيه العشر نص في بيان العشر وقوله عليه السلام ليس في الخضروات صدقه مؤول وليس بل مثال واوري چې یو طرف ته ظاهر وي بل طرف ته نص وي او ترجیح نست ملاويږي اول مسله ځکه زمنګ د حناف مسله دار مفتابی قول چې کم فصل زمکه وکي کاغه لګوي او کډیر وي کاغه داسې فصل وی چې او کاله پوری جمع کیږي ذخیره کیږي او خرابېږي نه او کنه به یو ورځ دوه کې خرابېږي بهر حال که ارنګي کې او شر واجب دی ښا فرض دی به او شر زکات لسمې سه شلمې سه خبره پوهې شولې ادا امام سے برای دا بده باندې فتوا ده اگر کدی کدی امام محمد سے او امام یوسف سے بدل رائے رکھا ار امام شافعی امام مالک سے سره مرګری دي او وای کم فصل چې یو کال پوری ساریږي باغی کې سره به شر دی هغه مالا چې 15 وسخه ته ورسیږي که 15 وسخه نه چې کم وي به بګ نشته دی امام سے وای کې 15 وسخه یو کني یو کال پوری ذخیره کیږي او کنه او شر به کې واجب هغه وای دو شرط سره او شر واجب دی دا سی فصل وی چې یو کال پوری ذخیره کیږي لہذا سبزیانو کې زکات نشته هغه د دروز کې خرابېږي او 15 وسخه نه چې کم وي دړې نیم دو دړې غنم درلو شي باغې کې نشته اگر که غنم دی یو کال پوری ذخیره کیږي دا مسله زده شو اوس راځي په دې کې دوه قسمه حدیثونه نقل دي یو حدیث راځي ما سقطه السماء ففيه العشر سچم باران باندې خړوب شي کنه غړ شي کوم فصل پس باغې کې وشر دی اول حدیث راځي ليس في الخضروات سرقه فخضرواتو کې ليس في الخضروات سرقه ودي
سبزیانو کې صدقه نشته ده رسم ولې اول حدیث چې ما سقطه السماء ففيه العشر دا نس کا نبی رسول کلام هم دې بار چلولې دي چې کم شي هم د باران په وبو باندې کم فصل راوخیږي ای کې به عشر وي هم د دې لپاره کلام چلولې دي نو عشر نسن ثابت شو کا نس توجنه التسوي وليس في الخضروات صدقه فخضرواتو کې صدقه نشته دا مؤول لزکه صدقه زکات ته ویل کیږي نفلی صدقات ته ویل کیږي رسې کنه به رسې دا شی دی مؤول له دواړه باندې درستل شي نو لنډه دار چې اصل کې مقابله د مؤول او د نصر اعلی ترجیح بچاته ملاویږي نستا دلته بدای اعتراض نه کوي چې لکه دلته خبره شروع ده د ظاهر او د نص مقابله خبره خود مؤول او د نص مقابله نه ده شروع جواب دا دی مولوی صاحب دا چې څنګه مؤول لګنه دغه شان نص ظاهر هم دی صدقه مانر څوک پیژني رسې کنه په وګوره لکشن وقول علیه السلام قول د نبی علیہ السلام اصل کې نبی علیہ السلام ته پوښتنه شلو چې بان العشر في اي شيء عشر پڅ کې دی نبی علیہ السلام جواب ورکو ګوره جواب چی کنه دا سوال موافق وي سوال هم د دې شوی چې عشر پڅ کې دی نو جواب هم د دقیق لپاره وچلولو ما سقطه السماء ففيه العشر نس شو کنه شو نس چاته چې کلام د غیر بار چلولې شوی هغه چې باران وبکینو ففيه العشر باقي کې عشر دی نص فی بیان العشر دا حدیث نص ته بیان د عشر کې وقوله دا قول علیه السلام چې دی ليس في الخضروات صدقه دا صدقه نه دی صدقه صحیح دی کا صدقه اسم د ليس دی اصل کې یو قانون دی کله چې اسم د ليس اسم د کانا دغه شان عام مبتدا چې مبتدا دا نکری کنه نکرا او خبر ظرف بنو تقدیم د خبر به واجب وي خاص کر ليس او انکی خبر چې ظرف وي او اسم یې نکری تقدیم د خبر واجب وي کا او که خبر اسم معرفه او خبر ظرف وي هم تقدیم جایز وي سره واجب نه دلته وګورئ صدقه نکره ده دا قول علیہ السلام مبتدا د مولونی خبر دی او نشتره بقول قول علیہ السلام چې نشتره په خضرواتو کې صدقه مؤول دا مؤول فی نفي العشر چې عشر نشتا لان الصدقه مؤول ذکر صدقه احتمال د ډیرو معنی لري تحتمل وجوها احتمال لري د معنی فيترجح الاول على الثاني لهذا اول چې یعنی نص دا براجح به بثانی یعنی مؤول معنی چې دا ظاهر هم دی واما المفسر فهو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم وليس مرکزی درې خبره مونږ ته تیر شو لیکه بلکې پنځه بدی جوړې کو د ظاهر تعریف تیر شو تاسو وګورئ او د هغه حکم دعا او د نص تعریف او د نص حکم سلور شو او پنځم چې کله دوه لمنس کې مقابله راشي ترجیح چاته ملاويږي په دې پوه شئ اوس راځي د دریم نمبر قسم په دې تقسیمی ثالث کې مفسر د داغي تعریف کو او یو د درې مثال دي کا مفسر دا فسر نه دی فسر کشف ته ویل کی ښکار کېدو تا فسر او سفر یو معنی د صحیح قول الله علیه کفارس یو که مخ کی فسر سفر مسافر چی مسافر سفر هدا مسافر زکه وي د تار سره خلق او اخلاق علاقه او تخکار کیږي ویږي کنه والصبح اذا اسفر او صبا چې کله خرنا شي مفسر معنی لغت کی دا کشف او ظاهر نه دی اصطلاحی تعریف ول کتاب ول لیکل دی فهو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم داغه فهو ما دا هغه لفظ ته ویل کیږي ظهر المراد به چې باغه سره مراد ظاهر شي د لفظ نه خو ببيان من قبل المتكلم دا بیان دا مراد چې ظاهری کی دا باصل کی د بیان د وجې نه کم بیان چور متکلم د طرف راغلی ځکه چې نفس صيغه نه ظاهر یا خو به ظاهر د تیر شوی اب نفس صيغه نه ظهور نه بلکې متکلم د بیان د وجې نه بوي یګي بده معنی که تاسو سوچ یو مفسر مخکې تیر شوی مو ادم اول په قسم کې وو کنه دوباره تعریف ولې کې نمرې سبا خاص مفسر وکا اچھا د اول نه مفسر شه مشترک نه مفسر شوی
او دلته مطلق مفسر دی کنه مشترک نه یو کني دا عام مفسر دی وګورئ دا واما المفسر ورچ مفسر دی فهو ما دا لفظ ویلې کې ظهر المراد چې ظاهر وي مراد په دې سره من بیان د ما کوي یعنی د لفظنا اولی دا مراد ظاهر شوی د لفظنا ولی خپل بنفس صيغه نه وي بلکې به بیان من قبل المتکلم دا بیان د وجه نه چې د متکلم د طرف وي نو ګویا چې درې اجزا شو بکې او فهو ما دا لفظ ته ویل کېږي یو جز لفظ موضوعات ظهر المراد به من اللفظ دویم جز او ببیان من قبل المتکلم دریم جز شلو ها فیدیم ذکر کئی څوک د تعریف جز دی بحيث لا يبقى ما هو احتمال التاويل والتخصيص وليس متکلم بل دی مفسر دا سے بیان وکي دا سے بیان چې دې کې بعد تعویل او د تخصیص احتمال ختم شي یعنی کچره مفسر عام وی عام کې خو تخصیص احتمال وی کنه نو دا به دا سے بیان وی چې تخصیص احتمال به ختم شي او کچره دا مفسر خاص وی هر خاص کې د تعویل احتمال وی دا ودا سے بیان وی چې تعویل احتمال هم به ختم شي مثال معنی به بالکل ورسېږي نو کدا اوس مرګره کو نو څلور اجزا شي هغه لفظ ته ویل کیږي چې دا غینه مراد ظاهر وی د متکلم د بیان د وجینا دا سه مراد ظاهر وی چې د تعویل او د تخصیص استعمال به کې هم ختم شي وای شلې مثال سره متواضع شي مثال فی قوله تعالی مثال د الله تعالی په قول کې چې فسجد الملائکه كل مجمعون وایي والله په کوئی ادم علی السلام ته ټول ملائکه سجده وکړه فسجد الملائکه سجده وکړه ملائکه نو ملائک جمع ده کنه خدا دې کې احتمال ده او جمع لفظ عام دی او که خاص ته تاسو خپل وی انګه بار الفاظ ویلو کنه کې لفظ جمع وو انا سبتاو د بیکر نشتا علم کنه لا الملائکه دا جمع ده لفظ عام دی او حرام کې تخصیص احتمال وی دا مراد کې دی شي چې ټول پرشتو نه کړي بعضو پرشتو سجده کړي ځکه بعضو تم ملائک ویل کېږي شاید بعضو تم چې وای څنګه لري چې صرف جبرائیل السلام ته ملائک ویل دي قشان بدري څنګه تنزل الملائکه والروح نه دا غنه بل ځای کې دی دلته هم ملائکه نه ټول مراد دي او دغه د قالت الملائکه ټول ملائکه نه دي کنه بعض ملائکه ته ویلو مولوی صاحب ملائک بعضو تم ویلې کیږي ټولو تم ویلې کیږي دلته دا احتمالو چې کېږي شي فسجد الملائکه تو بعض ملائکه سجده کړي احتمالو کنه نو احتمال پکې د تخصیص موجود هو الله پاک ورسره ویل خپل بیان د متکلم الله پاک دی کنه خپل الله پاک بیانو کو كلهم ټولو کړي دا ونه رسیدلې نن دا احتمال تخصیص ختم شو او احتمال تعویل پکې وسم شته دی چې کې دې شي نمبر په نمبر یې کړی خیال مده کرم دی ډاله بډاله مانی سجده کړی الله پاک دا احتمال هم ختم کو تعویل انده احتمالو چې الله کا په یو ځلې سجده کړی دا کنه نمبر په نمبر یې کړی ډاله بډاله سب کې ولاړ دي کنه به ترتیب ولا ټول احتمالاتو کنو الله پاک اجمعون په یو ځلې کړی قصې ډېرې مکوي په یو ځلې کړی دا په یو ځل ټول په سجده شو ناقبل احتمال چې بعضو یعنی نمبر په نمبر کړی احتمال هم ختم مخکې مثال به تور مخکې دوه احتمال وو په یو ځل کړی کنه په نمبر یې کړی وو کنه اوس په یو ځل کړی یو احتمال هم ختم شو مفسر شو کنه شو مثالو فی قوله تعالی فسجد الملائکه سجده وکړه الملائک نو ملائک چې مولوی صاحب ما هغه لفظ د ظهر المراد به من اللفظ چې دې د لفظ نه مراد ظاهره شروع چې بس مراد دار چې ملائکه سجده وکړه دا مراد ظاهر دی خو مخکې راځي بیان د متکلم سره مرګره شو دغه وجنه کې احتمال تعویل او تخصیص هم ختم شو كلهم اجمعون فاسم الملائکه ظاهر فی العموم دا اسم د ملائکه چې دی دا په عموم کې ظاهر دی ظاهر الا ان احتمال التخصيص قائم مگر دومره خبره و چې احتمال التخصيص پکې قائم دی شته فانصد باب التخصيص د باب د تخصیص بن کړلو بقوله كلهم معنی ثم بقي احتمال التفرقه به احتمال التفريقه لا باقي په سجده کې چاله کې جدا جدا به سجده کړي په یو ځل به نه کړي دوه احتمالات الله پاک یو بیان کو بل لري کړلو
الله با کوئی فنصد باب التاویل کا بند کړلو باب التاویل باب د تاویل بند کړلو بقوله بدی قول معنی چې اجمعون رسی کنه به وفي الشرعيات اذا قال تزوجت فلانة شهرا بكذا فقوله تزوجت ظاهر في النكاح الا ان احتمال المتعة قائم وبقوله شهرا فسر المراد به فقلنا هذا متعة وليس بنكاح وليس بداخله مثال ویو شرعیاتو کې مثال اوري یو سړي ویل تزوجت فلانة نغه فلانه سره می ته دا ولا می چی طالبان فلانه ته شی وای کا څه دوی هغه وی خشه یار خپل منځ کې چې خبرې کوي کنه مو تجربه شوې ده هغه خشي په نصیب کې ورسېدو بل یار خشي خو بس رانه لاړ یار بل چاو کو یار نن بازار کې خشي مخې لراله اکل کې ورکه شمه خشي نه روان دي یار سار چیزې کنه ډېر خشي نه بل مخې لراشي شی وته وي کنه هغه غشي سره می واده او تزوجت فلانه اشي سره می واده وکړو دلته احتمال شته چې صحیح نکاح کړي کنه متعه کړي څه کړي دي اور بصیرو سوي شهرن بکذا یو میشه پوری مو سره کړی دا څه شو متعه شورن مخکې دواړه احتمالات خپل متکلم بیانو کو شهرن بکذا د نکاح احتمال دي ختم کو صرف یو احتمال دی هغه څه احتمال د متعه والا متعه پیژنې چې سړی د خځې سره نکاح وکي یو خاص مودې پوری موده پکې شرط ده لفظ د متعه پکې شرط مہر وکي مقرر کی لفظ د متعین بیان کی مودم بیان کی او کسي موده بیان کی او لفظ د متعین به متعنه ده دې بیږي کنه به نکاح موقته ده متع حرام ده متع صرف شیګانی جایز غني هدايه والا نه امام مالک سے د نسبت کړي خو به بردون شي کا خپل موتع امام مالک سے حدیث سدید د نسخ راوړي د امام مالک سے چې کوم حدیث راوړي هغه مذهب هم وي چا دا ویلي دي چې امام مالک سے بنز معنی موتع جایز ده غلطه خبره ده اب نز نه جایز شیګانو د جایز وي اصل کې موتع شروع کې حلال و امام نووي وی دوه پیری کې حلت راغله دوه پیری حرمت اوله کې حلال و متبس کوي خیبر کې منه شو خیبر و ما هجری و به منه شو متبه نه کوي د کورنی خرب نه خریدا اشي نه منی شو به نهم کال معنی فتح مکه په کال معنی او تاس جنگ شوه اې کې بیا عبد الله مسعود او موږ څه خراب شو او صحابه د سیو چې زمنګ د مذاکیرو نه د ساس کې څه زیدل به درې ورځې پورې جایز شوه دویم حلت را لغې نه بس به مکمل حرام شوه متا دوه حلت به کې راغلي دوه حرمت خپل علي رضی الله عنه روایت نقل له حرمت عبد الله بن عباس به مو والله قول چې متع جایز ده پته وته نه و علي صاحب چې خبره وته ظاهر ک پوهه شو به استقبال قول نه رجوع وکړه نو وګورئ تزوجت فلانه فلانه سره می نکاح کړی دا شهرن یو میشته پورې وای صاحب تزوجت فلانه دا ظاهر دی په نکاح کې او په متعکم دواړه معنی هم ده احتمال د نکاح او احتمال د متعمو شهرن به کذا سره د نکاح احتمال ختم کو احتمال التاویل ته په کلام د متکلم ختم شو په دې خبره پوهیږي کنه فقوله تزوجت ظاهر في النكاح الا ان احتمال المتعه قائم احتمال لچام بګو متعمو دوړ احتمالات شولن دالا فبقوله شهرا فسر المراد متکلم خپل مراد ظاهر کړلو به بدی شهرا لفظ سره فقلنا من وايو هذا متعه وليس بنكاح دا متعه او نکاح نه ده بس